نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. موږ په زوړ سبق کې دا حصہ پاتې وه د پای کې موږ صرف د ایکویشن په انداز کې خبره کوو چې عمل صالح د فرد دپاره د انډیویژول دپاره او ایمان پهله بیا د هغې په بنیاد عمل صالح نو دا کس به جنت ته ځي. سوره طلاق آیت نمبر 11 ومن یؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحت الانهار خالدین فيها. چا چې ایمان راوړو عمل صالح وکړو د هغه دپاره داسې شو. تواصوا بالحق تواصوا بالصبر دام د عمل صالح شکلونه دي په ایډوانس لیول دي د هر څیز. یو د ذاته پورې دی یو د ذات نه لږ په دعوت په مرحله کې دی یو د هغې نه پس چې کوم دی نو هغه بیا د نظام په سطحه دی. نو مطلب دا دی چې که چا ایمان عمل صالح د خپل وس مناسب د خپل سورسز مطابق وکړو نو دې سړي ته به الله جنت ورکوي. قرآن ډک دی د آیاتونو ما صرف د سوره طلاق 11 نمبر آیات حصه تاسو ته وایي. بل مې ته دا وایي چې والعصر ان الانسان لفی خسر چې نوم انسانیت دی دا په خساره کې دی دا په تاوان کې دی دا تباه برباد دی مګر د څو شرایط دي که دا په چا کې وو ابتې بچي الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر د دې کرا لریز دي هغه د دې لاجیکل چې کوم دی نو بیا هغه د دې حصې دی او د دې نتیجه ده. نو لہذا دا دواړه کوي نو د به د دغې تباہی نه خلاص. لکه اقبال بھی کہنا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. انسان سټرکچر څه دی هغه د پیری په شانتي د پیریانو په شانتي د جناتو په شانتي ټوټلی د اور نه دی پیدا نه د فرشتو په شانتي ټوټلی د نور نه پیدا دی. انسان مکسچر دی د مادین هم دی او په دې کې د الله طرفه نور هم دی یعنی روح پکې هم دی. نو دی لکه اوس فرشتي چې دی نو ټوټلی به جنت ته ځي ولې هغه ټوټلی د اور دغه نه پیدا دي د نور نه پیدا دي. او پیریان د کم چې جنات دي شیطانان او الواد دی د هغې په حواله خبره کوم ځکه پیریانو کې خو بیا مسلمانان هم شته نو هغه چې دي هغه چونکې ټوټلی د اور نه پیدا دي او هغه شیطانان او د هغې ذریت نو هغه به اخوا ځي. اوس انسان چې دی نو دی به د عمل په بنیاد یا د هغې شیطانانو هغه ځای ته ځي یا به د فرشتو هغه ځای ته ځي. نو یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. حافظ الپوری به وی کنه تاسو ته به د هغه د کراماتو پته چې ډېر بزرګ انسان ولی د خدای تیر شوی حافظ الپوری څوک چې شنګلي هغو ته پته ده هغه سیلاب چې راغلی په هغه کې هم د هغه قبر چې کوم دی نو هغه بچ شوی دا سیلاب نه خوا و شاته ټول ځایونه کڼې دي موږ په دې کال تلي نو هغه به وی حافظه جنت خو د پاکانو او متقیانو ځای دی جنت خو د پاکانو او متقیانو ځای دی. حافظه تا به په کم خوی دغه نعم ته پرېږدي د نعمتونو نه ډک دی ځای ته به تا په کومه کاته کې پرېږدي. زما مطلب دی چې کم رسېدلی خلک دی کم الله والا خلک دی نو د هغو خو د خپل عمل نه د خپل کوششونو نه دونه یره بیا هم وپړه کې چې یاره الله به مې وبخي که نه الله به مې جنت ته پرېږدي او که نه او موږ هېڅ نه دي کړی نه څه کوو او یاره موږ داسې یو لکه ځان له چې یو سیټ بوک کړی به دی جنت کې. نو مطلب چې موږ په کومه غلط فهمۍ کې پراته یو دا غلط فهمي دي موږ کم از کم د ځانه لرو. ښه دا خو ما ووایي چې د آخرت په اعتبار ده. اوس دا نه چې خلافت الله چاله ورکوي نو په سوره نور کې آیت دی وعد الله الذین آمنوا منکم دا اوس د شریکې صیغه ده د جمع وعد الله الذین دا په فرد خبره نه ده دا یو خاص پرسنټیج دی چې هغې ته ورسېدو بیا به الله دې له خلافت ورکوي. لکه تاسو په بدر کې وګورئ دا موږ په بل یو مقام وایو دا خبره چې هلته کې تقریبا 1/3 صحابه دي په احد کې 1/3 تقریبا صحابه دي په احزاب کې تقریبا 1/3 صحابه دي د هغې نه موږ ته یو کلو میلاویږي هغه کلو دا ده چې تقریبا 1/3 نو که چېرته زموږ په اندازه 33% خلکو عمل صالح او ایمان حاصل کو 33% د یو ملک د طاقتورې طبقې په نسبت باندې په ریشو پروپورشن باندې او دی بیا اراده وکړه نو امید دی چې دی له په دې دنیا کې بادشاهي ورکړي. وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم مخې ته پسې آیاتونه دي
یعنی الله زما وعده ده په تاسو کې دغه کسانو سره چې چا ایمان او عمل صالح وکړو لیستخلفن دا لام اولنی چې دی د همده تاکید دی په آخر کې نون ثقیله ورته موږ وایو چې شد پې راشي دا د دې ورب حصه نه ده دا اضافي څیزونه دي دا د زور دپاره په عربۍ کې استعمالیږي او په عربۍ کې دا فاینل زور دی نه خوا نشته لازمن به زو دې خلکو له خلافت ورکړو خلافت یعنی بادشاهي د ځمکې مشري نن د چا په لاس کې ده مسلمان په لاس کې خو نشته او کوې نو بیا به د فلسطینیانو مدد کړه نشته کومه چې ده نو هغه د نور خلکو په سهارو ده چې هغه ته څه وایي چې نرخونه ول هغه مقررین نو چېرته شو بادشاهي نو لہذا دا وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات نو په دنیا کې چې کسان 100% وکي ناغو له مشری د ځمکې ورکوي هغو له نه ورکوي بیا کافرونه او کنه نو بیا د مادي په بنیاد خبره چې ساينس ټیکنالوژي ماده مهنت څوک ډیر کوي یو که کافر ډیر کوي الله چا سره رښتیا نشته د ځمکې مشری به هغو له ورکوي او که مسلمان ډیر کوي هغو له به ورکوي دا د قرآن لاز دی باقاعده خدا اوس جدا موضوع ده چې مطلب په دغه سایډ باندې موږ لاړ شو نو د ایمان عملی صالح دا تعلق دی چې په آخرت کې د مرګ نه پس جنت دی او دلته بادشاهي ده خو دلته یو خاص پرسنټیج دی خو دلته به انډیویجول کوي دا شی نو هله به درته جنت میلاوي که انډیویجولي نه کوي او دلته څه خلکو خلافت راوستو دته بیا نجات نشته ځکه ته پکې برخه نه ده اچولې هر سړی به خپله برخه اچوي په دا ټول کې به ګیټۍ اچوي دویم ایمان او جهاد دا ایمان او د جهاد د یو بل سره سلنګ دی موږ په ډیفینیشن کې ویلو انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله کوم خلکو چې په الله رسول ایمان راړو شک پدې کې نه کوي بیا په لار د الله کې په مال او جان سره مهنت کوي مقابله کوي جدوجہد کوي دا لفظ به کلیر کوو په یو ځای کې په نیکسټ لیکچر کې به دا کلیر کیږي بیا نو دغه کسان رښتینی دا سدي دا صادق الایمان دا دغه نښه ده چې دا خلک رښتینی مؤمنان دویمه خبره داره که فرض که ایمان او جهاد وسره نو دی به د عذاب علیم نه چھٹکاره مومي سوره صف کې څه وایي یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب علیم اے مومنانو ګوره اواز ساته کوي داسې خو نه وایي که نه چې اے کافرانو اے منافقانو تاسو ته دردناک عذاب را روان دی د هغې د بچ کېدو چل راته ونه ښیم داسې خو نه وایي مومن ته اواز کوي که نه نو د دې مطلب دا دی دلته کې چې کوم مؤمن وای نو دا اقرار باللسان والا دی دا قانوني مسلمان ته خبره کوي یا ایها الذین آمنو موږ دا خبره کړو دا رولز دي چې که یوازې مؤمن زود شو مسلم به مرادي که مسلم زود شو مؤمن به مرادي که ایمان زود شو اسلام به مرادي که ایمان زود شو اسلام که اسلام زود شو ایمان خو که فرض کا کم ځای کې دواړه ذکر شو بعضې ځای کې هغه مطلب به چې د دواړو فرق هم شته نو دلته یا ایها الذین آمنو هغه اقرار باللسان ولا قانوني مسلمان ته خبره کوي حقیقي ایمان ته خبره نه کوي چې حقیقي ایمان د چا دی خو کامیاب دی نو لہذا یا ایها الذین آمنو اے د جبی مسلمانه اے داویدار قانوني مسلمانه یا ایها الذین آمنو هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب علیم داسې بزنس ته توخیمه چې هغه وکړي نو تو به د دردناک عذاب نه خلاص شي کنه زبان نکه وي لا اله تو کې حاصل پدې نه خلاصېږي د عذاب علیم نه دا به دی ویلی ځان ته مسلمان وی الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك سره د دې چې ځان به مسلمان او مؤمن ګڼي او په الله او په رسول به ایمانی او په تیرو کتابونو او انبیاء به هم ایمانی او بیا به هم خویږي وي نو دغه زبانی کلکولیشن به خبر نو هغه بزنس څه دی تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم في سبيل هو به ایمان ذکر کو چې هغه حقیقي ایمان راوړ اولی سوی یا ایها الذین آمنو اقرار باللسان ولا مسلمانه بزنس ته تخیم د عذاب علیم نه بخلاص شي کنه په زبانی ایمان د عذاب علیم نه خلاصي بیا تؤمنون بالله ورسوله حقیقي ایمان د زړه ایمان کارډیل فیت راوړه په الله او رسول باندې تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري وما خبس بیا مزید ټول نعمتونه دي د الله خدا به کې چې جهاد به دی وسره د ایمان سره ادروایز د عذاب علیم نه خلاصېده نشته د دې خبره مونږ وکړله بیا د امن سره تعلق څه دی ګوره کله چې ایمان او ظلم د ایمان سره نه شریک کړي نو هله هغه ته امن میلاویږي سوره انعام 82 نمبر آیت ده فأي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون اے خلکو تاسو ته پته ده کم خلک په دې دوانو ډلو کې د امن زیات حقدار دي مسلمان او که کافر کم د امن
الذین آمنو، الذین آمنو هغه کسان چې ایمان راوړی دی او د خپل ایمانونو سره ظلم نه دی شریک کړی، اولئک لهم الامن وهم مهتدون. دغه کسان د امر خاوندان دي او دیو هدایت یافته دي. مطلب دا دی چې مونږه د امن خاوندان خو مسلمان ته خو امن نشته په دنیا کې. نو څه مطلب شو؟ مونږ د خپل ایمانونو سره ظلم کوو، مونږ د خپل ایمانونو سره څه کوو؟ اب مونږ ته په دې مخکې لیکچر کې پته ولګي مونږ ملاوټ کوو، مونږ دروغ وایو، مونږ منافقت کوو، مونږ د خور لور برخه نه ورکوو وغیره وغیره. مونږ مطلب دی چې د الله په نظام نه په نورو دینونو باندې عمل کوو. دا زموږ د ایمان سره مونږ مکس کړی دی که نه؟ نو چې مکس کړی دی نو د الله هغه واده خو نشته د امن. نو نه مونږ ته انډیویجولي انټرنلي امن دی، نه راته ایکسټرنلي امن، نه مسلمان امت ته امن. نو بهرحال دا خبرې دي مونږ په شارټ کټ وې او اوس به مونږ دا بل خبره شروع کوو انشاءالله. د دین جامع تصور، د دین جامع تصور کې مونږ دا کوم آیات چې وي ان د آیت حصه وي ان الدین عند الله الاسلام. نو دا دغه نه مونږ اخلو چې اچھا دا به قرآن مونږ ګورو چې قرآن دا لفظ د دین نه دی، دا په څو کمو معنو کې استعمال کړی. اول مونږ هغې لزو، بیا به د هغې نه پس مونږ نور څه خبره کړو. د دین دا لفظ قرآن په څه کمو معنو کې استعمال کړی دی. نو د دې په هغې دغه باندې نه ځو، په لغوي دغه باندې یو دا استعمال کړی دی د بدلې په معنی کې. ګورئ که مونږ سورې فاتحه وګورو که نه، نو پای کې راځي مالک یوم الدین، د دین لفظ به ګورو. الله پاک بادشاہ دی د ورځې د بدلې، الله پاک بادشاہ دی د ورځې د سزا او د جزا. چې کوم خلکو ښه کړي چې هغو له ښه بدله ورکړي، کوم خلکو جرم کړی د قانون خلاف ورزي د الله کړې ده چې هغو له سزا ورکړي. نو د دین یو معنی قرآن استعمال کړې ده سزا او جزا یعنی بدله. داسې قرآن ډک ته نور هم شته، موږ به د نمونې لپاره یو یو وایو. بله استعمال کړې ده قانون، لکه په سوره یوسف کې 76 نمبر آیت دی، د هغې یوه حصه ده د یوسف علیه السلام په حواله چې رور یې کله د ځان سره ایساره و. وکذلک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک. دارنګې دا تدبیر یوسف علیه السلام ته مونږ وښو چې د ده په دې بار کې د ده په دې سامان کې دغه سرکاري لوښی کېده چې دی پې توره امنې کړي. ځکه وکذلک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک. یوسف علیه السلام سره د غټې عهدې په دې پوزیشن کې نه و چې خپل رور یې د بادشاه په قانون کې راټینګ کړی. بادشاه خو کافر و که نه، خو په هغې کافر قانون کې هم یوسف علیه السلام په غټ پوسټ باندې و، د هغه ورپسې پوسټ و، خو هغه د هغه په قانون کې هغه نه شو پاتې کولی. مطلب دی چې خپل ملک سره کمپیر کوي. خبره خو پوهېږئ که نه چې مطلب دلته کې به تو څه کوې، کم قانون باندې خبره کوي، هېڅ پته نه لګي وروره. نو لہذا دا یو معنی د دین قرآن څه کړې ده؟ قانوني کړې ده. بل په سوره نور کې 2 نمبر آیت هلته وګورئ لږه حصه الزانیة والزاني، هغې نه وروسته چې ګورئ الله فرمایي ولا تأخذکم بهما رأفة فی دین الله. د دین لفظ به کنټیکس دا به دغه ساتئ. الله فرمایي چې لا تأخذکم بهما، په زیناکار سړي زیناکار ښځه چې هغه غیر شادي شده د هغو دپاره د رجم سزایي. نو دې دواړو نه چې کله خلافت او اسلامي مملکت د رجم سزا ورکوي، دیو سنګسار کوي یا دې له کوړې ورکوي، هر څنګه چې دي کومه سزا مختلف دغه سره حواله سره ده، شادي شده غیر شادي شده. نو لا تأخذکم بهما رأفة، تاسو دې ترس را نشي په دې دواړو باندې، کله دې پې ترس را نشي. لا تأخذکم بهما رأفة فی دین الله، دا الله دا قانون چې کله اکسرسایز کوئ د دې نفاذ چې کوئ، سخته سزا را خلک په ګټو ولې وجنئ. ځکه چې د الله قانون منې، د الله په قانون عمل کې، نو تو په دې وخت کې به دې ترس نه کوې. دا د دې په خیر کې دی چې هغه غړي ته کلیر شي او همیشه زندګي ښه شي. خبره ورسېږي نو هلته هم قانون دی. داسې نور ځایونه هم شته، موږ د نمونې دپاره صرف وایو. دغه شانتې یو معنی قرآن د دې کړي د نظام یا حکم. سوره انفال کې وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه، یو ځای دی ویکون الدین لله، بل ځای دی ویکون الدین کله لله. د دې دین په لار کې چې څوک رکاوټ دی د هغه سره جدوجهد وکړئ، وجنګېږئ ورسره
او مقابله سره وکړي. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله ويكون الدين كله لله. تر دې پورې چې د الله دا نظام نه ټول پټول ادا شي، نور نظامونه ختم شي. دلته د دین نه مراد دی ويكون الدين كل، د الله حکم ټول پټول شي، د الله نظام ټول پټول شي. په سوره مومن کې 26 نمبر آیت الته کې ټوکړه ده د فرعون قول له چې کله موسی علیه السلام او هارون علیه السلام التاغي ته دعوت ورکو او داغي سره یره پیدا شو چې هغه معجزه وخوه، وس دا دوه راغلي مولان او دیره ته دا غوبل رخړې د عمل کړه په بل اړې دا نظام را خرابین. التم د نظام معنی د دین نه غسته شوی دا هغه څه فرعون وای خپل کم جرګه چې راغونډه کړي دا خپل افسران دي، خپل مطلب پارلیمنت دی، او ته سوې انی اخافو ایبدل دینکم. ورته ته خدای دعوه کوي انا ربکم الاعلی، او بل طرف ته انی اخاف زیریګما ایبدل چې دا موسی علیه السلام او دا هارون علیه السلام چې راغلي کنه دی بدلول غواړي. ایبدل دینکم، ستاسو دا نظام او سیستم د سود نډک نظام دی، د بې حیا نډک نظام دی، د ظلم نډک نظام دی، د خلکو حقوق والے کیږي ماره ماری ده. نو د فرعون په طبیعت خو ټیک وکنه چې کم مراعات یافته طبقه دا په طبیعت خو ټیک وکنه. نو هغه ویرو دا شی خو خراب دی، دا خو را بدلی، دغه قانون دله بدلی، دا نظام دله بدلی. داسې نور ځینو کې هم شته، خو موږ د نمونې دپاره وایو. دغه شانتې د اطاعت دا لفظ یا د عبادت لفظ دا هم د دین نه مفهوم اخیستی شوی دی. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. سوره بینه کې آخر ته دا آیاتونه به تاسو ته میلاو شي. وما امروا ان يعبدوا الله، ما خو د خلکو ته دې خبرې حکم کړی دی چې دوی صرف او صرف د الله بندګي وکړي. مخلصین له الدین، مخلصین خو په کوم حال کې دا بندګي وکړي چې دوی خالص شي. مخلصین له الدین، الله له په اطاعت کې د الله د اطاعت پی ور وکړي، د الله د بندګي پی ور وکړي، په دې کې ملاوټ نه کوي. نو دا موږ ته په نیکسټ دغه کې اوس پته لګي چې موږ کم ځای ملاوټ کوو، هغه ملاوټ والا چکر موږ ته راشي. داسې نور آیاتونه شته. بیا چې کوم دی د دې یو مفهوم په یو ځای کې ایمان هم اخیستی شوی. ما آیت الکرسی کې دا الفاظ وی کنه لا اکراه فی الدین. علما د دې معنی څه کوي؟ یعنی لا اکراه فی الایمان، په ایمان راوړو کې په چا زور نشته. دین خو وسیع چیز دی، باقي بس پس سیزونو پورا ایمان پر رضا دی، اسلام په زور دی. ایمان د زړه او د ذهن سره تعلق ساتي، دا د انډیویجوال مسله ده، دا ذاتی معامله ده، دا نجی معامله ده. دا الله پاک انسان ته اختیار ورکړی دی. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. الله ایمان ته لار ښوولې ده، توی قبله او که نه قبله ستا مسله ده، خو قبول نه کړو ګوره سزا به ملاوي، جهنم درته تیار دی. خو په دې دنیا کې اختیار ستا دی، ځکه امتحان دی. په امتحان کې به انسان ته چانس ورکړي چې دی څه پکې لیکي په پرچه کې 3 غنټې ټایم دی، 4 غنټې ټایم دی، حق دې ولیکي، خو رزلټ د په لاس کې نه دی. رزلټ بیا د ممتحن په لاس کې، د ټیچر په لاس کې دی. دغه شانتې الله دلته د 18 کالو د 80 کالو پرچه انسان له په لاس کې ورکړې ده چې څه پکې لیکي او څنګه ډکې وایي کا، خو د مرګ نه پس به بیا روزو رزلټ راوباسم او د دې عمل مطابق به تاته ملي. لهذا په دې خبر مونږ لږ لله غور پکار دی، په خپل ځان له سیزل پکار دي. زه به ګیرم ځکه د دې ټول تاوان به ماتي او که زه څه وکړم نو فایده به یې ماتي. نو لهذا دیو معنی دار. اوس د دې په رڼا کې مونږ یو تعریف راوباسو، خاص کر دا 4 ټکي چې ګورئ کسی ہستی کو قانون ساز مان کر اس کے بنائے ہوئے نظام کی اس سے بدلے کی توقع میں جو اطاعت کی جائے گی اس ہستی کا دین کہلائے گا. بس دې ته وګورئ دا کم ټکي چې موږ بره استعمال کو، خاص کر دا 4 دا یو څیز موږ استعمال کو، بیا دا استعمال کو، بیا دا استعمال کو، بیا دا استعمال. مکمل نظام بندگی دا ته ویل شي، مکمل نظام بندگی یا اطاعت دا د دې اجتماعي مفهوم راغی دا الله. اوس دا خو د دې تعریف مونږ جوړ کو چې د دین تعریف به صحیح
یو هستی ده هر څوک چې ده اوس به مخې ته نور قسمونه راولو او هغه مونږ وګڼله چې د قانون جوړولو اختیار د دې هستی دی. بیا هغه په مختلف مسلو کې قوانین جوړوي، د قوانینو مجموعه بیا هغه نظام جوړ شو او یو کس یې د اطاعت او د منل په دې وجه کوي چې ماله به ښه بدله راکړي. ښه بدله دا راکړه د یو ملک قانون تو منې جو سزا نشته، که نه یې منې جو سزا ده، او که منې جو د هغې مراعات د هغې ملک تا ته بیا شهري ته میلاویږي. لکه ټیکس ته فرض که د ریاست هغه سړی ورکوي جو هغه ته د هغې مناسب مراعات دي. دلته شته نشته په وطن کې بېله مسله ده، خو قانون دا دی. نو که نه ورکوي نو بیا د هغې سزا ده. نو دغه شانتې موږ دا ووایو چې یو هره هستي ده. اوس په دې موږ هغه اقسام د دین راولو چې زموږ سره په ملک کې کم کم اقسام موجود دي. نمبر 1 ګورئ، که فرض که موږ د قرآن دا اصطلاح استعمال کړو، دلته موږ دا خانهپوري وکړو، په دې ځای باندې په دې ځای هستی په ځای څه کېدو، په دې ځای باندې موږ یو بادشاه کېدو، یو فرد واحد کېدو. کسی بادشاہ کو قانون ساز مان کر اس کے بنائے ہوئے نظام کی اس سے بدلے کی توقع میں جو اطاعت کی جائے گی، اس تو دې ته به بیا موږ څه وایو، دې ته به وایو دین الملک. کم چې قرآن اصطلاح استعمال کړې ده د بادشاه دین، دین الملک، دا به دین الملک شي، هلته کې بادشاه کېدی نو دا به شي. دویم قسمه دا نمبر 1 قسم جوړ شو. دویم قسم که موږ دلته کې منتخب عوام مونږ کېدو، منتخب نمائندے مونږ دلته کېدو چې فرض کا منتخب نمائندوں کو قانون ساز مان کر ان کے بنائے ہوئے نظام کی ان سے بدلے کی توقع میں جو اطاعت کی جائے گی. نو دغه عوامو ته دغه پارلیمنت ته به مونږ څه وایو؟ دین الجمهور، د عوامو دین، دا د عوامو دین شو. کلیر شو چې اوس لکه مطلب مونږ خپل نمایندګان ولیږل او هغو ته دا اوپن هینډز دي چې بھائی تاسو کوم قانون جوړ کړو هغه به راغی زموږ دپاره. لکه ټیک د هغې باندې بیا لږ بحث وروسته پکې راځي. زموږ د خپل ملک خبره کوو چې په قانون کې یو نمبر 1 چې حاکمیت به د الله وي، دا زموږ په دا کې شته پایین. دویمه خبره به کې دا ده چې قانون سازي به د قرآن سنت خلاف نه کېږي. دا دوه خبرې که دا دوه اکسرسایز شي نو بیا به واقعي. خو څنګه چې موږ کلمه وایي موږ بد عمله یو که نه، دغسې زموږ وطن پاکستان کلمه وایي لا هم بد عمله دی. خو هغه بد عمله خو ګټې خټې دي، هغه خو مطلب دی سیندونه دي او ځمکه اسمان دی، نو څه بد عمله دی. خو موږ پکې کوو دا کار نو موږ بد عمله یو، مطلب خو زموږ دی که نه، هغه خو جامد څیزونه دي. نو لہذا هلته سره د دغې دوو خبرو ټرانسجنډر پاس کېږي، سره د دې خبرو حقوق نسوا بل پاس کېږي چې تمام علما څومره مکاتب فکر دي هغه ته دا خلاف اسلام دی یي به که ځکه چې هغه نمایندګان یې پاس کوي. نو دغلته اوس دا به دا به دین د عوامو دین بیا به د الله نه. او 3 نمبر چې پکې نور هم تاسو کولی شئ. او دریم مونږ دلته کوو که چېرته د دې هستۍ په ځای مونږ باندې الله کېدو، اللہ کو قانون ساز مان کر اس کے بتائے ہوئے نظام کی اللہ سے یعنی اس سے بدلے کی توقع میں جو اطاعت کی جائے گی ناغی تب ویلے کیږي څه شی؟ دین الله. سبا ته وایو او قرآن او حدیث د دې دین الله نه ډک دي. اوس د دې اهمیت به مو په آخر کې وایو، خو مزید دا لږ شانتې نور داسې واضح کوو نو د هغې نه پس مونږ د دې دین بیا هغه اهمیت ووایو. ټیک ده چې بدله د دې اهمیت سره دا موږ چې کومه خبره کوو دا 3 قسمه زموږ سره په مارکیټ کې راړو، زموږ په وطن کې راړو. خو دا زه لږ صفا کومه خو چې دا څیزونه تاسو ته بیا یاد دي ځکه زموږ مخې ته کومه خبره چې ده نو هغه په دې کې بیا نه راځي. اوس ګورئ دا انساني زندگی دا مونږ په 2 حصو کې تقسیمو. یو ته مونږ وایو چې دا د فرد سره تعلق ساتي، د یوازیوالي انفرادي زندگی، او بله اجتماعي زندگی. په دې مونږ ځان پوهو دا په بل شکل کوم د انټرنیشنل اسلامي یونیورسټۍ یو پروفیسر و زمونږ او هغه ویلو زما سره د هغې هغه نقشه موجود ده، هم دغه څیز دی خو په مزید طریقې نورې واضح کړو. ګوره انفرادي زندگی زموږ چې ده که نه نو په دې کې مونږ څه ټچ کوو؟ په دې کې مونږ د هر انسان څه عقایدي لکه د هندوانو خپل عقاید دي د کائنات په باره کې، د ذات په باره کې، دا قبر قیامت په باره کې، د هغو چې څه دي. لکه د هندوانو دا عقیده ده نور په لکاو باندې خدایانو او څه پکې مطلب دی چې د هغو بیا کمیږي او ډېرېږي، د هغو خپل طبیعت دی. خو یو عقیده یې دا ده چې یو دیوتا ولګي د کائنات یې جوړ کړو، بل دیوتا هغه چلی او بل دیوتا به ورانوي،
یو عقیده دا وده. خو د عیسایانو پکې دا دي چې فرض که الله هم دی، عیسی علیه السلام ته پکې هم وایي چې د هغه زوی دی، یا پکې الله دی یا مور ته وایي. دا شان د یهودیانو په حواله سره د عزیر علیه السلام څه پکې نه وایي، خو بیا محمد سلم نه مني، بیا قرآن نه مني، هغه کافر دي په دغه لحاظ سره. داسې مطلب دا دی چې د دهریانو خپله عقیده ده، کوم چې بیسیک کوېسچن دي د فلسفې او چې هغه ایمان ټچ کړی دی. موږ په تیر لیکچر کې هغه ویلو، په کیو کې موږ ویلو دلته دغه موږ دا کوېسچن موږ کلیر کړی. نو لہذا دا عقاید دا انسان، هر انسان داسې څوک نشته چې هسې عقیده نه لري، خامخا به لري. نو موږ چې کومه خبره کوو زمونږ عقاید د اسلام چې دي نو د هغې بیسیک څه دي؟ په الله ایمان دی، په آخرت دی او په رسالت دی. خو دا درې داسې عام څیزونه نه دي، دا فرشتې او کتب په دې کې غیر دي. مطلب دا د انسان اجتماعي زندګۍ ټولې ټچ کوي، په هغې اثر انداز کېږي چې الله دې ومنو. نو یوازې تش الله منل نه دي، بیا د هغې سره نورې خبرې دي چې بیا به د الله هم منل غواړي. الله یې ومنو چې الله یو دی، د ده سره هېڅ څوک شریک په څه لحاظ سره نشته، نو بیا به دغه الله منل غواړي. نو دغه الله چې زه منم نو ما ته سترګې به څنګه استعمالوي؟ نو داسې به استعمالوي، غوږونه به څنګه استعمالوي؟ داسې په لارې به څنګه ځي داسې. نو چې رزق ګټې مال ګټې نو څنګه به یې ګټې؟ نو خرچ کوې به یې څنګه؟ نو بیا به ستا د کور والا کم حقوق او فرایض بیا به هغه څنګه وصولي؟ بیا په مارکیټ کې ستا څه وصولي؟ بیا به په نوکرۍ کې څه کوې؟ نو بیا به ما پرېږدي نه، بیا به ما نه پوره زندګي راکوي. دغه شانتې نماینده رالیږي رسول او پیغمبر چې ده ته ګوره دی به ماډلې او ده پسې ورپسې کوي، او که دا دې ونه کړو په آخرت کې بیا حساب کتاب دی، هغې مناسب جزا او سزا. نو دا ټول تفصیلات دي. زمونږ د توحید په حواله سره چې موږ الحمدلله مسلمانان یو، نو زمونږ دا دي. اوس د دې عقایدو کې په لنډو باندې دا وایي چې ایمان مفصل او مجمل، گویا کې ټول دا ټول څیزونه په ذهن کې کېدي. دا زمونږ عقاید دي. داسې د نورو خلکو ما ونه لیکل، د نورو خلکو نور دي. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. د دې پوره تفصیلات دي. بیا یوازې دلته نه دی، دا د قیامت ورځ ده، هغه الریډي په آخرت کې رااله. بیا د قیامت په ورځ باندې حساب کتاب دی، بیا په خیر او په شر باندې ایمان دی، په تقدیر باندې ایمان دی. دا ټول تفصیلات د دې سره د څومره عقاید دي د اسلام هغه ټول ریلیټډ. بیا د دې عقیدې نه پس د انسان عبادات دي، هغه که مسلمان دی که غیر مسلمه دی، چې کومه عقیده لري، کومه عقاید لري، د هغې عقیدو لاندې بیا عبادت کوي. لکه د سیخ خپل عقیده ده که نه، نو چې عقیده یې څنګه ده نو د هغې مناسب عبادت کوي. که د هندو خپل عقیده ده که نه، د هغې عقیدې لاندې که فرض که د هغه په نیز باندې یو دیوتا دی، نو د هغه دیوتا د خوشحالولو راضي کولو دپاره هغه څه پوجا پاټ کوي که نه، نو موږ مسلمانان هم کوو. نو په عقیده کې الله دی، لہذا موږ هغه ته د نزدېکت دپاره عبادات بیا څه کوو؟ ارکان اسلام، ارکان اسلام چې دی هغه کوو، نماز، روزه، حج، زکات، دا څیزونه کوو. د دې سره متعلقات مطلب دی که هغه عمره ده او که هغه نوافل دي، که خیراتونه دي، که هغه د دې سره ریلیټډ څومره څیزونه دي، تلاوت دی، دا موږ په دغه څیزونو باندې کوو که ارکان اسلام. نو دا عبادات چې په دې عقیده کې چاته چا لوی ویلی دی، دا تقدس یې چاله ورکړی دی، نو د هغه د مزید خوشحالولو لپاره تعلق مع الله ورته په اسلام کې وایو. او چې چا بل څوک ګڼلی دی نو د هغه دپاره دلته کې هغه خپل د هغې درم ارکان ادا کوي. دغه شانتې د دې سره رسومات دا دي چې دا درې خبرې په هر چا راځي چې نوم انسان دی، پیدایش د ده په کور کې کېږي، واده د ده په کور کې کېږي، او غم د ده په کور کې، موت د ده په کور کې کېږي. دا په عیسایانو کې هم کېږي، دا په هندوانو کې، په سیکانو کې، په روسیانو کې، په فرانسیانو کې او په مسلمانانو کې هم کېږي. نو اوس دلته کې په دې رسوماتو کې عیسایان څه چل کوي چې بچی پیدا شي، تاسو ته پته ده په زعفرانو کې علم به کسي چل، هندو سره څه کوي، سیک سره څه کوي، جاپاني سره څه کوي، روس والا سره څه کوي، هر څوک خپل کوي. بیا د واده په موقع باندې عیسایان څه کوي، یهودیان څه کوي، د هغو خپل دغه رسم او دا خوشحالي څنګه منوي، د هغو د نکاح څه طریقه ده، د هغو د هندوانو څه ده، دا د هغو بیل دي. دغه شان د مرګ په موقع باندې وایي څوک سیزي، څوک به ولاړ خښي، څوک به سره څه کوي. په چترال کې دغه کلاش والا چې دي چې مونږ هلته په عقیده کې د توحید عقیده مونږ لرو، نو دلته مونږ د پیدایش مونږ پیغمبر مونږ ته څه ویلي دي، ماشوم پیدا شي نو بانګ اذان او اقامت ورته کوو. بیا په اوومه ورځ د هغه نه یخته، مطلب دی چې لرګی عقیقه ورته وایي.
بیا دا نوم ایښودی شي، د هغه ښه تربیت کېږي، بیا چې هغه بالغ شي د هغه تعلیم او تربیت د هغې نه پس د هغه د واده غمي، د واده په خاص طریقې نکاح وي، په هغې کې د قرآن خاص آیاتونه وي، خاص محفل وي. دغه شان دي د غم په موقع چې څوک مړ شي د هغه په احترام باندې لمبول او د هغه تجهیز او تکفین، دا د اسلام طریقه ده. نو لہذا په هر کور کې چې نوم انسان د دا څیزونه کېږي، خو موږ دلته کې د چا هغه ووایو چې کم د اسلام هغه دي. نو دا د انسان او د فرد انفرادي معامله او دې ته چې تاسو اکسفورډ او چیمبر ډکشنري وګورئ، په نننۍ ژبه کې دې ته وایي مذهب او ریلیجن یې ورته لیکلی. مذهب وایي چلنے کا راستہ، تللو لار، دا د فرد دپاره ده. او انټرنیشنل لا هم ده. او دلته کې مونږ یو ټکی ویلی په آخر کې د دین په معنی کې ایمان، لا اکراه فی الدین، یعنی لا اکراه فی الایمان، په ایمان راوړو کې په چا زور نشته، په دې انفرادي اړخ کې په چا باندې زور نشته، په انفرادي اړخ کې سټارټ د دې ځای نه دی. الله به حساب کوي داسې نه چې هسې به پرېږدي. نو انټرنیشنل لا هم ده که نه چې بس پرسنل د هر سړي ازادي ده، نو هغه په دې ځای کې اسلام په دې ځای کې ازادي ورکړي. ایمان پر رضا راوړی دي، اسلام په زور دی، ایمان پر رضا دی. نو دا په دې ځای کې دا موږ مخکې ته بیا لینک کوو. اوس د اجتماعي زندګۍ زموږ سره څه خبرې دي. په اجتماعي زندګۍ کې ګورو د ټولو ناول د انسان معاشره راځي، معاشرتي نظام راځي. په معاشرتي نظام کې څه شی دی؟ ګوره الله خالق دی، نو مونږ مخلوق یو، او مخلوق څه دی؟ دا پابند دی. الله خالق دی، مخلوق دا پابند دی. ٹھیک شوله جی؟ بیا الله چې کم نظام ورکړی دی، مثلا د میل او د فیمیل نه د دې نه یو ګرانه جوړه شي، دا خاندان جوړ شي، د خاندان نه قبیله جوړه شي، د قبیلې نه بس مطلب سوسایټۍ جوړیږي، او بیا یو پوره معاشره او ملک او په پوره دنیا دا تیرغي. اوس دې ځای کې چې کوم دی نو مونږ ته څه وایي؟ په دې معاشره کې مونږ ته څه وایي؟ دلته کې خبره رااله اصل کې چې راځي نو د مرد او د عورت، یعنی د میا او د بیوي د دې حقوق او فرایض څه دي؟ نن چې انسانیت ته کم تکلیف دی او کم بېچیني ده، نو هغه د دې په منځ کې څوک دا توله نشي برابرولی، دا کولی نشي. ایکول مطلب دلته کې هغه میتھمیټکس والا نه دی، دلته کې مطلب دی توازن. ګوره که دې قانون جوړی نو دیو د دې نه پکې چې کم دی ځناور رغی، ګډې بیزې ترې رغی، او که فرض که دې ته ازادي ورکوي نو خاندانونه تباه کوي، کورونه تباه کوي. لکه نن سبا چې کم په سکینډینیوین کنټریز دي که نه، ډنمارک دی، سویډن دی وغیره، تاسو به هلته اورېدلي چې هلته په ټاپ باندې دي کم چې سوشل معاملې دي، یعنی د انسان ته چې کم مراعات دي، دا مراعات گویا کې چې خلک یې تعبیر کوي چې په دنیا سم جنت دی. تاسو ته پته ده هلته د ټولو نه سیوا د خودکشۍ ریټ دی. ولې؟ چونکې دې ته هم ازادي ده. نو د دې چې ازادي شوه نو دننه خو هلته د بچو سیستم دی، خاندان دی، نو دا خو ته نږدې په حقه لاره، ځکه چې دا نو خاندانونه یې تباه برباد کړي. نو چې خاندان تباه برباد شو نو قرآن دلته کوي لتسکنو الیها. الله وایي زما په تاسو باندې د احساناتو نه چې څومره احسانات مې باندې کړي، یو احسان او انعام مې د باندې دا کړی چې ستاسو د جنس نه ما تاسو له بیبیانې پیدا کړي. او لتسکنو الیها چې تاسو سره اوس په اسلام کې نکاح دی، د عمر اراده ای، نو هغې ته تاسو به سکون حاصلوئ. نو هلته کې خو په هغه ازادۍ کې چې دته هم ازادي ده، دته هم ازادي ده، نو چې هغه نکاح والا معامله نشته نو سکون غیب شو. چې سکون غیب شو خاندان ختم شو، ډسټرای شو. په کار خدا را چې په دنیا کې جنت ته سکینډینیوین کنټریز تمام مراعات پکې دي، نو ولې خودکشۍ کوي؟ نو دا هغه څیز دا ده چې دا توازن او انسانانو رخ کړی که نه، که دې قانون رغی نو دا خرابېږي، او که دا قانون رغی نو ته خاندان تباه کېږي. نو دلته دا حقوق او فرایض، ډیوټیز او رایټس، دا الله بیلنس کړي، ځکه چې هغه خالق دی. اته د دې د نفسیاتو پته ده، د ده ورته پته ده، د ده د سټرکچر ورته پته ده، د ده د سټرکچر ورته پته ده، د ده د قوت او طاقت ورته پته ده، د ده ورته پته ده. نه په دې منځ کې بیلنس پیدا کړی چې په هغه اسلامي نظام او په خلافت روانې نو کور به دي جنتي. نو چې کور جنت شو خوشحالي را نو لواب د دې توانه یا به خوشحالۍ. نو چې پرس که یو خاندان خوشحاله شو، دویم خوشحاله شو، معاشره دې جوړه شو، نه خوشحاله شوه، نو هغه ملک په ترقۍ شو. تاسو ګورئ زموږ په ملک کې په تیزۍ سره دغه طلاق دا ریشو اوس روانه ده. ولې؟ چې هغه پیښې خلک کوي، هغه ډرامې فلمونه ګوري، د هغې اثر په ښځو خامخا پرېوځي.
نو دغه مسله بیا رغېږي. نو دلته کې زموږ سره معاشرتي نظام چې کوم دی موږ دا وایو چې موږ پابند یو، او دلته سیکولریزم موږ ته څه وایي چې نه دا سیکولریزم پکې لږ لږ ټچ کوئ. دی وایي چې نه موږ آزاد یو او داسې آزاد یو چې ټوټلی آزاد یو. او هغه وایي چې دلته کې اوس د میتھمیټکس هغه ایکول لیکم، میل او فیمیل بالکل ایکول، دا میتھمیټکس والا دی، هغه د بیلنس لپاره ما لیکلم. او دا او چې بالکل یو شان دي، د ګاډي دوه پایې د یو شان دي، وایي په میراث کې هم یو شان دي، په حقوق کې هم یو شان دي، که خاوند یو څپېړه ورکوي دا به هم ورکوي، او که مطلب دی هغه څه وایي دی به هم جواب ورکوي. نو کور خو بیا نه چلېږي که ښه. په دې معاشرتي نظام کې زموږ عدالتي نظام هم دی، ځکه چې الله دلته کې فیصلې راځي که نه، دلته زموږ تعلیمي نظام هم دی. نو د دې په باره کې هم الله څه ویلي دي که نه. مطلب دی چې سوره مائده ده دا درې ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون اولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون. نو که د قرآن مطابق څوک فیصلې نه کوي نو دغه درې فتوې الله لګولې دي. ای خبره خو پوهېږئ که نه. نو دلته زموږ کمزوري خو هم ده چې موږ خو په الله په قانون فیصله خو نه کوو. کلیر خبره د برطانیې کتابونه پراته دي، مخکې د نن 20 سال پهلې پکې 90 کتابونه پراته وو، په هغې دغه فیصلې کېږي نه او هغه یې پې کوي او کېږي خو پې نه چېرته، او دغه ټیل روان دی. نو په دې ځای کې موږ هم په عذاب کې د الله یو. دغه تعلیمي نظام خو چې چا پونډونه او چا ډالر ورکړي د هغو په طبیعت روان دی، هغه خو ته ښه پته ده چې څه چکر روان چې څومره چینجز او څومره تبدیلۍ پکې را روان. دا زموږ سره معاشرتي نظام شو. د دې نه پس زموږ سره معاشي نظام دی، دا اجتماعي خبره ده. اوس معاشي نظام دا چې الله تعالی مالک دی د تمامو خزانو، لله ملک السماوات والارض ولله میراث السماوات والارض، چې څومره خزانې دي په ځمکه کې الله د هغې مالک دی. نو انسان یې څه دی؟ دی امین دی، دی امانتدار دی. ټیک شوه. دلته کې چې کوم دی نو د محنت قدر دی، په اسلام کې د محنت قدر دی، او په سیکولریزم کې د سرمایې قدر دی. کلیر شوه. بله دا چې په سیکولریزم کې انسان چې کوم دی نو هغه مالک دی، دلته الله مالک دی او دلته انسان مالک دی. په سیکولریزم کې هغه د شعیب علیه السلام هغه خبره ده قوم چې ورته کوله فی اموالنا، زموږ په مالونو کې کار ساتي، موږ د دې مالکان موږ یو. الله دا خو هر څه زما دي، تو هم زما یې، دا مال هم زما دی. تو څه شی وایي؟ دغه خو چې سړی مړ شي نو بیا مال چېرته ځي؟ دی دې اوسي چېرته دی؟ ځان سره دې ویسي که نه. نو لہذا دې خبرو ته موږ لږ فکر پکار دی چې انسان هلته کمپیریزن کوو. اوس په دې ځای کې چې کومه اجتماعي اهم مسله ده د حقوقو او د فرایضو یا د بیلنس ساتلو، د محنت او د سرمایې، د مزدور او د مالک، دا بیلنس دا به څوک ساتي؟ که دی قانون جوړی مزدور جو دی غر کوي، کارخانې تباه کوي، هر څه غر کوي، او که دی قانون جوړی جو د سر منو باسي، استحصال کوي. خیر دی دی ته که نه. او زموږ په ملک کې چې کوم قانون ساز دي هم دغه چل روان دی. اوس دا ټول به څوک برابر کوي چې مزدور ستا دا ده او مالک ستا دا ده؟ دا زموږ یو مالک دی چې ته الله وایو. موږ هغه چې کوم اصول ورکړي دي که عقل ته موږ فالو کړو نو دته موږ خپله برخه صحیح میلاو شي، دته هم میلاو شي او سکون به راشي، ځکه چې هغه ته د ضرورت هم معلوم دی، د محنت هم معلوم دی، د دورت هم معلوم دی. او دلته کې موږ یو خبره وکړله چې په دې ځای کې د سرمایې قدر دی په سیکولریزم کې، دلته به زه ایس لیکم په سهولت باندې، او په اسلام کې چې دی نو د محنت قدر دی، الله د دې قدر کوي زیات. نو اوس دغه څیز دی، دغه ورانه دی. نو اوس په دې معاشي نظام کې د دې مطلب دا شو زموږ تجارت په کم اصولي، په سیکولریزم کې په سود باندې دی لګیا دی، روان دی که نه، په جوارۍ باندې دی، په لاټرۍ باندې دی، په دوتر په کمیشن باندې دی، په ملاوټ باندې دی، په غبن باندې دی، په دوکه باندې دی، په غبن فاحش باندې دی. دا پکې زموږ بل خپل حساب کتاب دی چې یو شی دی په 1000 روپۍ واخیست په 10,000 خرڅ کړه، دا بزنس دی وروره. حالانکه فقه کې دا خبره لیک ده، دا ټرم غبن فاحش دی ته وایي، دا د سود نه هم ناکار ده. او موږ وایو نه ټیک تر ور زما مال ما په 1000 اخیستی په 10,000 خرڅوم، ښه دا ستا اختیار دی. بیا سود ولې نه کوي چې مطلب 10% درکوي او 15 درکوي 20 درکوي، خو به انسان لږ خرابوي، نو په دې خو دې تباهي وله وکړه. او زما اختیار دی، ستا اختیار دی. نو تجارت به په کوم اصول وي؟ نوکري به په کوم اصول وي؟ زراعت به په کوم اصول وي؟ نو بینک
او سټاک ایکسچینج به په کوم اصول منډه هاي وغیره وغیره دا په کوم اصول دا په اسلام کتابونو ډک یو مختصر القدري دومره کتاب دی ډیر نه دی 12000 مسائل لیکي چې یو څوک وي څلور هدايه غټي غټي داغې نه جوړي چې نور کتابونه داغې نه ډیرایوډ شوي نو څوک خو وایي که نه ورور هغه څوک وایي هغې نه خلک تښتي نو په هغې کې پوره تفصیل دی چې څه مسله تو ویه پکې ده نو لهذا دا ټول تفصیلات زموږ سره شته موجود دي خو افسوس دا دی چې مسلمان تلی په بل طرف اوس د دې نه پس سیاسي نظام دی ځکه چې پښتو کې وایي که نه مشر د خدای د مرغوم نه ورکوي چې مشر نه په یو معاشره کې په یو کلي کې په محله کې په وطن کې نو د هغې سهلي نو اوس دا مشر چې دی نو موږ دې ته وایو چې عوام او حکمران د ټول ناول خو دا خبره کوو چې دلته موږ وایو الله مالک دی نو انسان امانتګر دی امین دی او په سیکولریزم کې انسان مالک دی هغه ځان امین نه ګڼي مونږ په دې ځای کې ووایو چې الله خالق دی مونږ مخلوق یو مونږ پابند یو سیکولریزم کې هلته ازادي ده هر چاته ازادي ده چې څه کوي خپله خوښه ده په دې ځای کې الله پاک حاکم دی د حکم اختیار صرف د ده دی نو انسان چې دی نو دا محکوم دی نو بادشاهي د ده دپاره ده او انسان له خلافت ورکړی انسان خلیفه دی د خلیفه مطلب دا دی چې د الله حکم به راځي اول به یې په ځان خلیفه لازم کوي بیا به یې په نور رعایه باندې کوي ښه په سیکولریزم کې څه دي هلته کې انسان حاکم دی هغه یې فیصلې به زه په خپله کوم که نه پارلیمنټ ما څه له رخ کړی دی ډیموکراسي از د ګورنمنټ اف د پیپل فار د پیپل بای د پیپل ګوره یو سکالر دی هم کرسچن دی که اوس مسلمان وي نو بیا به شاید تاسو نه خوښوله کرسچن دی او هغه سکالر دی او هغه د ډیموکراسي تعریف داسې کړی ډیموکراسي از د ګورنمنټ اف د کیټل فار د کیټل بای د کیټل موږ پسې اخوا نه ځو نور د هغې وجه دا ده چې لکه ډاکټر صاحب دا خبره کوي دا پکې په دې وخت کې لږ وضاحت هم پکار دی چې جمهوریت د خپل اصل په اعتبار سره په مغرب کې کوپر اف د فرست آرډر دی خو زموږ علما کرام دا خبره کوي یا پکې حصه اخلي هغه وایي چې چون کې دلته په آیین کې موږ مخکې خبره وکړه چې دلته موږ دا اقرار کړی دی چې حاکمیت او حکم د الله او دویمه خبره پکې دا ده چې د قرآن سنت خلاف به قانون سازي نه کېږي نو د دې دواړو لاندې موږ دا جمهوریت اکسرسایز کوو لہذا په موږ باندې د هغې اطلاق نه کېږي اگر چې عملي طور ما تاسو ته خپلې کمزوری وي چې عملي طور هم حق شی دی خو قانوني حیثیت بدل دی نو په قانون کې تو چاته کافر نه شوی نو ډاکټر صاحب په چا د کوپر پتو په دې کې نه لګوله هغه بس د هغو خپل حساب دی او ډاکټر صاحب وایي چې زه بالکل ډیموکراسي د اسلامي انقلاب او نظام دپاره فیزیبل نه ګڼم فیزیبلي نه ګڼم د علماو خپل حساب دی فتوې ورکوي دی بل ډېر پکې دي فتوې ورکوي چې سور کوپر دی مفتی رشید احمد صاحب کراچۍ والا هم ورکړې ده لدھیانوي صاحب پکې هم موجود دی صنم اکبر یې ورته ویلی دی وغیره وغیره او څه چې پکې کم دي نو هغه په بل طرف دلیل ګوري خو موږ په هغې کې خپل ځان نه چو ما صرف وضاحت کوو تاسو ته چې ډاکټر اسحاق صاحب څه وایي چېرې دغه فتوې د هغو کار دی زموږ کار نه دی خو زموږ چې اسلامي نظام دپاره خبره کوو نو په دنیا کې چونکې داسې یو نظام بدل شوی نه دی بغیر انقلاب نه جمهوریت په خپله د انقلاب په نتیجه کې راغلی دی نو که ایګزسټنګ سیسټم نه تو خوشحالی چلی نو خو په انتخابات یې وچلوه او که نه یې چلی او تو یې چې دا بدلومه نو هغه انقلاب غواړي او انقلاب خپل سټیپس دي دا به انشاءالله موږ وایو نو دلته کې چې کوم دی د حاکم او د محکوم خبره ده او بیا انسان دپاره خلافت دی او په دې بل څیز کې ظاهره خبره ده هغه په خپله به ځان له قانون جوړه انسان په خپله پوهه دی هغه ترقي کړې ده دا څیزونه اوس په دې کې نور تفصیلات هم دي خو دلته کې چې دا کمتول د بادشاه او د رعایه په منځ کې د فرد او د حکمران په منځ کې دا ټول الله مقرر کړی دی ټیک دی که بادشاه قانون جوړی عوام غر کوي که عوام یې جوړی هغه هلته بیا د صدر نه چې کم دی نو هسې د مومو هغه پوځ یې تېرغی بیا چې کم خواړه جوړي دا شوي دي په دې وطن کې اوس مزید چې کوم یو څو منټه دي خو دا ډېر زیات اهم دي څنګه ګورئ چې درې دا شي او درې دا شي درې خبرې دا شوې درې دا شو دا چې پلس شي نو شپږ شو دا شپږ واړه چې د توحید د نظریې لاندې راشي د توحید د نظریې لاندې دام راشي دام راشي دام راشي دام راشي دا نو دې ته بیا ویلی کېږي دین الله دا په ذهن کې کېږي په قرآن او په حدیث په ذخیره کې لفظ د دین استعمال شوی دی د مذهب ټکی نه د استعمال شوی دا لږ یاد وساته زموږ امامانو صاحبانو چې د مذهب ټکی استعمال کړی دی
نو هغو ایکولنټ د دین استعمال کړی د څه استعمال کړی ایکولنټ د دین خو یاد ساتئ په ننني دور کې ما تاسو ته دا حوالې درکړې د آکسفورډ او د چیمبر ډکشنري وګورئ هغو او په دنیا کې چې کوم مشهوره ده او خلک پرې روان دي او د چا غلبه ده د کافرو هغه چې وایي نو هغه صرف دې ځای ته وایي او زموږ چې کوم سیکولر خلک دی هغه هم دې ځای ته وایي مړه خپل لمونځ کوه خپل روژه کوه زه دوبۍ ته تللی وم نو هلته کې شارجه کس ما څه خبره کوله مړه ما ته یاره څه قصه دې راغېستې ده ګوره ښه دغه وایي هغه شیخ په هغه وخت کې بیني ناهیانو که څه بیني تاوانو یو نو وایي چې دا سیز چې دی ګوره ما دله دلته جومات راخ کړی دلته مې د سینما راخ کړی چې کمې لځې نو دا په اسلام کې دا شی نشته چې کمې لځې او تو به ځان ته مسلمان خلیفه وي مسلمان بادشاه وي دا به منع کې په دې کې حدیث دی ابو سعید خدري رضی الله عنه هغه راوي دی په دې کې هغه کې څه مطلب دی چې تاسو څه چل کوئ چې کله تاسو یو برایي من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده اما تا ته وایي نو بادشاه خو پې پړ دی په دې خپلو لاسو ولا تغییر ورکوي په هغه ځای باندې نیکي شروع کوي چې ګناه وی نه من رأى منکم فلیغیره بیده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان او چې په زړه کې د ورته بد وکتل نور دې وس نه کېدو وجلی نو ستا دا ایمان وایي څه دی سوپرلیټیو ډګري د اضعاف کم د ده نه نور کمزوره ایمان اړوشته نه خو زه څه درجه خو شته که نو دې درېواړو ته چې دا د توحید د نظریې لاندې راشي دې ته وایي دین الله دا یو نوټ کړه دا خبره اوس د دین الله اهمیت خو د هغې نه مخکې بیا دغه اهمیت له راځو اوس تاسو لږ شان یو نظر ټیم ډېر نالو ده عدالتي نظام زموږ چې دی نو دا د برطانیې دی زموږ په دې وطن کې دا تعلیمي نظام خو که د امریکې هم راځي او د یو برطانیې هم راځي مطلب دې کې خپل حساب کتاب دی پالیسیز خبره زه کوم د بکس خبره نه کوم فزیکس کیمسټري ارامه نه ده اسټرانومي خرابه نه هغه یو شان تعلیم دی هغه د انسانیت وراثت دی وعلم آدم الاسماء ساينس ټیکنالوژي فإما یأتینکم مني هدى دواړه دا دواړه د انسانیت میراث دی دا د کافر او د مسلمان په دې کې خبره نشته دی خو دلته کې چې کوم پالیسیز راځي هغه دا وخت نه چې تاسو ته ووایم دلته کې چې کوم څیز دی معاشي نظام نو دا زموږ د یهودو دی په سود مبني دی په پاکستان کې 48 سالو شو د سود خلاف 3 پیرې وګټله او حکومت ته نه کوي زموږ دا معاشرتي نظام غم او خادي چې ده نو دا زموږ د هندوستانو ده د هندوانو چې غم د هغو څنګه دی د هندوانو تقریبا موږ د هغې هغه څیزونه خپل کړي دي چې خادي چې څنګه ده دا سیاسي نظام چې دی په یو لحاظ سره موږ دي ته ګور دا فرانسې دی دا د فرانس اوس چې موږ د قرآن آیاتونه ټوټل 6666 مشهور دي ټیک ده مشهور په هغې کې 500 آیاتونه په دې ایریا کې پریوزي نو 2 سپارې ترې رغېږي پارې تې دا رغېږي او 6166 آیاتونه په دې علاقه پریوزي 27 نیمې سپارې دلته پریوزي دا اوس د سوچ خبره ده موږ دلته په ایمان مفصل مجمل کې څه ویلو آمنت بالله کما هو باسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه نو کم دی احکامه دا قبلت جميع احکامه دا خو د دې ځای دی زموږ د مړي په مقصه حساب کتابي په واده کې جهیز په اسلام کې پیغمبر 11 ودونه کړي دي 4 لوڼې 15 پیرې واده شي مطلب یو پکې 2 پیرې واده شي صحابه کرام ودونه لوڼه خويندې واده کړي دي او وخه پکې جهیز شته فاطمه رضی الله عنها پسې جوړه نه خو د خاون حضرت علي رضی الله عنه دا غز غره خرڅ کړي د پیغمبري کفیل هم اسخرو نو هغه ورله ټول جهیز چې سامان کړي د کور لګېدو نو هغه ولا کړی دی نو کدی ویلې کون ولې زینب او رقیه دا نورې نه وي نو هغه به نه کوو دا جهیز چې د هندوانو رسم نه دی او د خیرات وې ځکه چې په وراثت کې د هغو برخه نشته نو موږ خو الله رسول وراثت مقرر کړی دی وراثت مونږ کوو ښه نو دا شی زموږ په هندوستانو په طریقه دی دا یو د برطانیې په طریقه دی د دې خو پته نه وي چې چا پیسې ډېرې راکړي او دا سیز د یهودو په طریقه دی او دا یو د فرانس په طریقه دی او چې ما په قبر کې کیدی او دویم کوېسچن رانه دا وکړي من ربک وما دینک په کوم دین مړې اوس راته سوال جواب راکوه ها نو زه به ورته څه وایم زه به یم چې په دې ځای کې د هندوستان په دین مړ یم دلته د برطانیې په دین مړ یم دلته د یهودو په دین مړ یم دلته ما 20 نیمې سپارې قرآن نه دی منلی زه په 2 نیمو سپارو خلاص شم ټول قرآن وګورئ د دې مذهب لفظ ماته وښیي صرف په یو ځای کې چې موسی علیه السلام ته وایي هلته ورب استعمال شوی دی اذهب الى فرعون انه طغى قل یا ایها الکافرون دغه کې ګورئ لکم دینکم ولی دین ومن یبتغي غیر الاسلام دینا اليوم اکملت لکم دینکم ما ستاسو دپاره دین مکمل کړی کمپلیټ کړی مې دی
مکمل ضابطه حیات ته الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا ورضیت لکم الاسلام مذهبا. شته بګي د حدیثو ذخیره وګورئ، قرآن وګورئ چې مذهب ټکي بګی شته. ما تا ته په پاسپورت کې ملي کړی په شناختی کارت یادوم مذهب خانه مذهب دې سره اسلام. زما مذهب نه زما دین دی. مذهب خو دې شي ته وایي په دې خو غر کو دونی می سپاری مونږ وایي په دې ایمان راوړی که په پوره قرآن وی راوړی. د دې سره مونږ الله له څه جواب ورکوو؟ اوس وګورئ د الله مطالبه سره یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای مسلمانانو په دې اسلام کې پوره داخل شئ. مونږ خو پکې په دونی می سپاری کې داخل شو. دغه وارننګ راکړی ومن یبتغي غیر الاسلام دینا، که د اسلام نه علاوه چا بل سیسټم پکې فالو کو فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرین. زه به یې هرګز نه قبلومه، دی به زه تباه کړم په آخرت کې. خاسر دی، ډیفالټر دی. او په آخره کې څه وایي؟ زمونږ چې کم طرز دی، زمونږ چې کم طرز دی افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم. د قرآن پس آیاتونو به تاسو عمل کوئ، ایمان به راوړئ، پس به نه راوړئ. نو تیوریټیکلی مونږ ایمان په ټول راوړی دی، خو پریکټیکلی مونږ په دې راوړی دی، په دې نه دی راوړی. نو د دې خپله سزا په دنیا کې به وټکئ. افتؤمنون ببعض الکتاب، پس صحیح سره قرآن ایمان راوړئ، عمل پې کوئ، پس نه کوئ. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم. الله وایي من دوی په تاسو کې څوک دا کار کوي مسلمانانو، دا سزا څه ده؟ الا خزي فی الحیات الدنیا، دنیا په دې ژوند کې به رسوا کم، سپک سپور به کم. نو زمونږ نوم چې ته په G13 کې او په 15 کې په څه شي کې شته، په ویټو کې شته، په دنیا کې چې کوم مطلب پلیټ فارم دي او فیصلې کولی شي او کوي شته چېرته. خزي فی الحیات الدنیا، مسلمان یې نه چې نن څومره ارزانه چېرته مخکې ارزانه وه. خزي فی الحیات الدنیا ویوم مونږ وایو مړه دنیا د امتحانونه په موږ راځي، آخرت به وخښي. الا خزي فی الحیات ویوم القیامة یردون الى اشد العذاب. دلته بیا سوپرلیټیو ډیګري د قیامت په ورځ به سخت عذاب ته ټیل وهم دیکه به وکړم. یردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ستاسو اعمالو نه خبر نه یم څوک چې په دې باندې ځان عمل شروع کړی. دې ته اسلام ویل دوه نیمې سپارو ته او دا ویشنې مې پرېښودې دي. وایي ستاسو زموږ خوښه ده چې څه کوو. نو الله دې په موږ باندې رحم وکړي او په دې باندې موږ اکتفا وکړو. الله دې د پوهې د عمل کولو توفیق راکړي. دعا به وکړو که د چا کوېسچن یو 5-10 منټ په هغې موږ ټایم اړولی شو، بیا به انشاءالله بل لیکچر به انشاءالله چې دا موږ وکړو په ایمان. دا دین شو، بیا د دې دین زموږ نه مطالبې څه دي. دا خو موږ صرف دین واضح کو چې دین دی ته، لیکن نور هم تفصیلات شته، خو بهرحال دغه انشاءالله کافي. دعا وکړئ.